بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمونږ یو وړوکی غونته تنظیم دی، کسندای تنظیم. زمونږ خپل کورونه چې کوم دي تقریبا یو خاندان یو ترونو زامن ماما زامنداره جمع شوي، موږ ځان له یو تنظیم جوړ کړی د خیره سره، او په هغې کې هغه زمونږ اعلان وکړو چې لکه موږ یو ګروپ ته ځان له په هغې کې موږ اعلان وکړو چې موږ د متاثرینو دپاره چانده کوو. نو ماشاءالله په هغې کې 1,07,000 روپۍ جمع شوي. لکه لا ملګري څه پاتې دی وایي چې موږ به درځو یا به درلو څه طریقه باندې به پیسې درلیږو. نو 1,07,000 روپۍ دا ډېر شی دی، ځکه چې زموږ تنظیم ډېر وړوکی تنظیم دی، د شمار کسان دي پکې. نو تاسو ټولو ته درخواست کوو، د کوم چې دا پښتونخوا خلک دي روه چې خپلې چاندې ورکوئ نو صحیح کس لی ورکوئ او صحیح تنظیم لی ورکوئ. کوم چې د تنظیم خلک یې وروره هغوی ښه صحیح منډه تړله، ستاسو پیسې به ځای ته رسوي، یو داسې غل ټګ نه ځان وساتئ چې مطلب د یو عام انسان یو مثال تاسو ته راپاسي چې یاره ما له چانده راکوي، زه سیلاب والا سره امداد کوم. پیسې خپلې تنظیم والا ورکوي، معلوم سړي له ورکوي چې ستاسو پیسې په ځای ولګي. تاسو خو پیسې ورکړئ، تاسو ته ثواب میلاو شو، د هغې اجر به تاسو له الله درکوي، خو هغه بیا صحیح ځای ته رسوي او که نه. نو چې زمونږ وړوکی غونته تنظیم دی او زمونږ خپل کسان موږ بار خلکو نه پیسې نه دي اخیستې، سره خپل زمونږ چې کوم کورونه دي موږ سره 1,07,000 روپۍ جمع شوي. نو مخکې دا تنظیمونو والے چې دي یا دا کوم خلک چې چاندې غونډوي او د هر چا نه چانده لي، نو هغوی ته به هم ډېرې پیسې جمع کېږي. نو تاسو ته درخواست ده چې خپلې پیسې په صحیح ځای باندې ولګوئ او صحیح کس لی ورکوئ. او بیا تنظیمونو والو ته هم دا یو درخواست کوو چې تاسو دومره ځان ستړی کوئ، منډې ووئ او امدادونه کوئ، نو دا پیسې خپل صحیح ځای ته ورسوئ. که تاسو نه ایسي غواړي، ډیسي غواړي، پیسې غواړي یا سامان نه غواړي، بالکل به نه ورکوئ. په خپل لاس چې کوم کار کولی شي هغه کوئ او الله دې د دې تاسو له ډېر غټ اجر درکړي، ځکه چې تاسو ډېر ستړي شوئ او بې انتها منډې تړلې ښه ووالې، خپل ګاډي ښه وګرځولو، محنت ښه وکړو، نو د دې اجر به تاسو له خدای درکوي. او په اوس که د تنظیمونو نومونه علم نو ډېر ټایم پرې لګي، خو خاص کر په صوابۍ کې چې زه کوم تنظیمونه پېژنم نو ډېرې منډې ووالي او ډېر ځانونه یې ستړي کړو. ځان سره عام خلک روان کړي دي، د لاسو خپو خدمت هم کوي، د پیسو خدمت هم کوي، د خوراک څښاک تیارې والا هم کوي. او په اخره کې پکې دا ووایم چې د خوراک څښاک دا خبره به ترې اوس لرې کړو، ځکه چې اوس حالات لږ کنټرول کې دي. نو چې موږ نغدې پیسې ورکړو نو دا به ډېره ښه وي. موږ خپلې پیسې د خیره سره حمزه ته لېږلي دي او حمزه بیا هلته کې زموږ ځای کې یو بل تنظیم دی نجوالخیر، هغوی سره یو ځای شوی دی. بیا یو بل تنظیم دی، هغوی دا 3 واړه تنظیمونه یو ځای شوي دي د خیره سره، او دا پیسې دی خپل امدادونه راغونډوي او دغې متاثرینو سره امداد کوي. نو چې د چا هم وس کېږي دا موکله په 10 درم او په 20 درم باندې د چا نه هېڅ نه ځي او د هغه ته به پیدایي ډېر کار وشي، ځکه چې د یو سړي کور روان شي، د یو سړي د عمر بر کمایي چې دی نو هغه په یو باران کې لاړه شي، نو دا ډېر سخت وخت دی او دا په هر چا باندې راتلی شي. الله تعالی دې په پښتنو باندې خپل فضل رحم وکړي. پښتانه کله په دماکو کې مري، کله په سیلابونو کې مري، کله په دهشتګردۍ کې، خو بس الله دې په خپل فضل رحم وکړي. تاسو پرې ووایئ امین. السلام علیکم.